چې ته پرېږده وه ښځه پرېږده وه ته وې د هسپتال کله په بل مخ اړوې دمره نوخله افسر دمره نوخله بیوروکریټ زه خو یې برداشت کوای نه شه په دا باني بندې او که د باني خلک یې برداشت کوي به وې زه ویم چې باني خلک خو دمره هلک شوي کله نه دي بسم الله الرحمن الرحیم ګرونه کتین کې السلام علیکم قدرمنه د کیم هسپتال مخه ته چمیج ویلوړی دا د برنو وومن اینڈ چلډرن هسپتال دا او په داسې نن نه دوه ورځې مخکې یوه ډېره شرمناکه واقعه مخې ته راغلې تاسو دغه خال کوینې چې یو وړیکه بچای پیدا کېږي او د میر د غیر نه هغه بچای پټېږي نو تر ایسه پورې عدل یا پاته نشته یقین ومنئ چې د واقعه کله ناشویې د ټوله کې پیکې په خبره شوې ده او د میژ خصوصا د بانې خلک چې کیم دي ایو قسم په ماتم شدي هر سړی میژ نه پته کوي چې د بچي ولسوش له هر سړی په خفه ده زه وایم چې ام اس صاحب او انتظامیې ته دا وایم چې هغه بچی چې څومره زر تر زره یې برآمد یې کیه نیره د عوامو برداشت ختم شوه ده د کیماله بچه ورسره سټارټ ته او د هسپتالي نه ورسره کوي هر څه یې در سره یوړله خو دا قطعا نه در سره برداشت کوي چې سړی وی یو بچی کېږي وا بچی تاسې ونه پټایي زه دا وایم چې د عوامو برداشت تر ختم شوه ده دغه ضرورت چې موږ ته پیښ نه وه او دې معطل شوي وه خو موږ بیا یا وزیر صحت صاحب ته دا وایي چې دا ام اس فورا د دغه ځای نه بدل کا دا د دغه ځای بالکل قابل نه ده ځکه چې د کومه واقعه چې شوې ده دغه شرمناکه واقعه چې شوې ده په دا باندې بالکل دته شرمنده راغله لوړي د مایند کړي اندو چې دا څه وایي چې تاسې چې کوم هسپتال په بل مخ اړایي اوړایي قدرمنه انوار بای خبره وکړله شارټ کټ انداز سره یې وکړله چونکې نن مې معلومات ته راغلي وي امیش چار خالي معلومات یې حاصلول دي امیش چار نه تفتیش ته نه چاته مطلب د رات بعد ویل کول دي امیش په ښه په امن سره ښه په عاجزي سره ورته راغلي ایم ایس صاحب ته د ایم ایس صاحب په باره کې مو څه داسې خیالات او څه د خلکو تجربات مې اورېدلي وي چې ایم ایس صاحب چې دا هغه ډېر داسې بدتمیز غوندې بیوروکریټ ته ډېر داسې بدتمیز غوندې ایډمنسټریټر ده نو هغه خبره چې نن موقع ما ولیدله په خپل سترګې باندې نو هغه خبره مو ته ریوده شله د ډېرې خلکې د خولې نه مو دا اورېدلي وي خو مو منل نه مو ویل چې غټ افسر ده ټولې هسپتال ایډمنسټریټر ده نو هغه څرنګې داسې کیدای شي نن چې مو په خپلې سترګې باندې د کې ما رویه ولیدله د کې مې اټیچیوډ خبرې مې چې کې مې ولیدلې قدرمنې د یو ام اس خبره دا شی خبره نه چې دای مو ته وایي چې هغه هسپتال ولا ډیډلاین دی ورکړو ملګري چې په بل مخ یې اړوم هغه ډیډلاین څه ټایم پې راکېږي زه تو ته د راغلی د یوې خبرې تحقیق ته پوره دی هغې معلومات ته پوره دی هغې انکوایري د پوښتنې د پوره چې یاره انکوایري کوم زوی ته ورسېدله کومه زوی راسه ورسېدله اوس هم راپوتې دو تو الټا موته چې کومه دو کیسې نه کوې تو الټا موته پیغیر رو کوې چې یاره پرین تو ویلی وي تو ملګري ویلی وي چې هسپتال په بل مخ اړوو قدرمنې تاسې ته یود وي که ایم ایس صاحب ته یود نه وي به ور یود کیې چې دغه هسپتال په بل مخ اړول دا مطلب نه ده چې زه یې بلډینګ په بل مخ اړوم دا خو د مو په پیسې جوړ ده ایم ایس په پیسې نه ده جوړ دا د مو هسپتال ده او د مو د پوره جوړ ده او زه ویلی خپل هسپتال په بل مخ اړوم د بل مخ اړولې مطلب دغه و چې ایم ایس صاحب مې نن یې پوښتنه وکړي چې هغه چیرې ده ویلې د خپلې رویې د وجې نه زه څه داسې تکړه سړی نه یم نه بدماش یم نه داسې غټ بیوروکریټ یم زه یو عاجز فقیر سړی یم دغه عاجزون ملنګون زندګي تېروي خپله تاسې مې ویني در په در خاورې په سر خو د رویې د وجې نه الله پاک به عمل کوي الله پاک ته کبر خوان نه ورکوي تکبر خوان نه ورکوي تکبر د الله تعالی پړکای ده او چې څه کې د پړکي ته لوس ورچوي الله پاک جاک ورکوي نن زه تاسې نه پوښتنه کوم چې داسې شی د سې ورځې بچی پیدا شوه ده هغه ورک شه پورې اصرار طور باندې هغه ورک شه میر باندې وې څه تېرېږي په خپلور باندې وې څه تېرېږي لیش کې سوچ وکړئ د داسې شی دمره جمګټه وي لوړه دو تاسې وینئ قدرمنې په دا باندې لیش کې سوچ وکړئ هغه لمحات هغه کیفیت په ځون باندې تاریک یې قدرمنې یقین ومني چې کله موږ داسې راپورټ تیارایي کله یو سړی مو ته په تکلیف پریشاني شي موږ سره رابطه وکړي او موږ کله د هغه اور تاسې ته رسایي به د موږ مین مقصد صرف دغه د هغې ویډیو جوړول یا د هغه هایلایټ کول مې صرف مقصد دغه چې هغه مسله بیا نشي پیښ چې د هغې روکتام وشي موږ خو سوشل ورکرون یې د موږ خو چار داسې دو چې په کوم ځای چاته یو مشکل یو تکلیف یو پریشانی یو مصیبت ور جوړ شي او موږ سره رابطه وکړي
سوال یا نه پیدا کړي چې میږ یک سړي ته رونه شي و دغه اوس تاسو ته نو رسایي نو شکور بھائی انور میزبان بھائی چې کومې خبرې وکړې تاسو به تفصیلا پیشوي اوستا او تقریبا په دغه واقعیا شه دوه ورځې کامو بیش پیرا کېړي ځکه چې پرین نه بل ورځ د واقعیا پیشوي دو او ترنن طریقه پیره په موقع د بچی متعلق دا معلومات نو وشل چې آیا د بچای مزکه وخوړ اسمون ته چیک شو چا یو چا سرنګ یو دا پته نشته دا خو یو داسې واقعیا دو چې یقین ومني مو ته د لار بار نه ډېر ملګري ګنټي کوي چې وها پای د بچی په حواله سره سوشل به مو سره جواب نه کانی تو څه خپل سوچو کې دغه واقعیا نه میش دا چې رقم د بانی ام ان ام پی ای صاحبون دي دا نه خبر پټي غلي دي خاموش دي نو میش تا کله کله ګیلا وداري ګیلا خو ذکر ته داري چې په داسې تکلیف مشکل ټیم شه دی دراول غلره خبره دو کم سے کم یو ټویټ هو کوي شي کم سے کم یو وړي کا پوسټ هو کوي شي په دا واقعیا چې سیک سیمرا په ملاويستي دغه خلاف ته سخت نه سخت کاروایی وشي و داسې عبرتناک سزا دا ورکی چې پر روان وخت د داسې واقعي بیا سیک سوچ یا نه کوي